الله الرحمن الرحيم. ويشترط في الدلالة الالتزامية كون الخارج بحالة يلزم من تصور المسمى في الذهن تصوره وإلا لم تنع فهمه من اللفظ. ولا يشترط فيها كونه بحالة يلزم من تحقق المسمى في الخارج تحققه فيه كدلالة لفظ العمي على البصر مع عدم الملازمة بينهما في الخارج. مخی مصنف رحمت اللہ علیہ درې قسمه د دلالات ذکر کا. اصل په دلالت کې لومبه خو په دوه قسمه دلالت، یو دلالت لفظي او دویم دلالت غیر لفظي. بیا دلالت لفظي چې کوم دی دا په درې قسمه باندې وو. په هغه دریو قسمونو کې اهم قسم چې کوم دی هغه دلالت لفظي وضعي وسو. بیا دلالت لفظي وضعي چې کوم دی دا بیا په درې قسمه دی: مطابقي، تضمني، التزامي. خوږه به خبره. بیا دلالت التزامی. و دلالت التزامی کی چې کوم دی که تاسو خیال وي دلالت وي په خارج د څه باندې د معنا موضوع له باندې. دلالت په څه باندې وي؟ په خارج د معنا موضوع له باندې وي. نو د دې نه دی قاله کې دا خبره بیانوي چې اصل کې په دلالت التزامی کې چې په خارج د معنا موضوع له باندې څه وي دا دلالت وي. نو لفظ چې کوم دی دا په هر لازم باندې دلالت دا نه کوي. لفظ چې کوم دی په هر خارج باندې څه نه کوي دا دلالت نه کوي، بلکې الف په معنا خارج او لازم باندې څه کوي دا به دلالت کوي. چې په هغه دلالت التزامی کې چې کوم دی سوي هغه خارج په داسې طریقې باندې وي چې کله ته تصور د ملزومو کې تصور د څو کې تصور د لازم ور سره په خپل راځي، تصور د ملزوم سره تصور د سره دی د لازم په خپل د تصور د ویل کېږي څه لازمي بیان څور ته وي لازمي بیان، لازمي ذهني ورته وي څه ورته وي، او یو دی لازمي خارجي څه. نو دلالت التزامی کې چې د په خارج د معنا موضوع له باندې دلالت کوي د هغه د لپاره شرط چې کوم دی هغه څه شی دی نه هغه لزومي بیان دی، لزومي ذهني دی سوي لزومي ذهني او لزومي خارجي دا نه دی ښه نه دی لزومي خارجي دا نه دی پوه شوي. نو دی وی ويشترط في الدلاله الالتزاميه او شرط کړی شوی دی په دلالت التزامی کې کون الخارج بحالتين کېدل د خارج په داسې حالت کې یلزم من تصور المسمى فی الذهن چې لازمیږي د تصور د مسمى نه پس کې په ذهن کې تصور د چا د غسیز د خارج ښه و الا او دلاوره کدا سي دلالت نو سنو نو لم تنع فهمه من اللفظ ممتنع به فهم دغه خارج د سنا د لفظ موضوع له نه خوشي به. اوس دلته کې وایي چې د دلالت التزامی د لپاره لزوم ذهني دا خو شرط دی او لزوم خارجي ولا شرط دا نه دی. نو په دې باندې رد کوي ښه ولا يشترط فيها او نه دی شرط شوی په دې دلالت التزامی کې کونه بحالتين کېدل د خارج په داسې حالت کې یلزم من تحقق المسمى في الخارج چې لازم شي د وجود د مسمى نه پس کې په خارج کې تحققه فيه تحقق د دې معنا لازمي په دغه خارج کې. اوس د دلالت التزامی د لپاره به مثال سي وی کدلالت لفظ العمي لك دلالت د لفظ عمي على البصر لکه عامي دلالتو کې بس باندې بصر باندې خیالم دی وی لکه لفظ عامي دا دلالت کوي په بصر باندې. اوس د دې دواړو په منځ کې خو لزوم ذهني شته دې منځ کې شته او لزوم خارجي دا نشته ځکه په خارج کې عامي او بصر دا متنافیین دي. په خارج کې عامي او بصر څه دي دا متنافیین دي. وی مع عدم الملازمه بينهما في الخارج
وی ملازمه نشته د دواړو په منځ کې بس کې ولې که یو بل سره لازم شي نو اجتماع د متنافیینو بس شي دا براشي نو د عمی او د بصر په منځ کې خو لزوم ذهني شته او لزوم خارجي دا نشته خو شوي بس اقول کوم دغه خبره ده وی لما كانت الدلاله الالتزاميه هر کله چې دلالت التزامی دلالت اللفظ عن المعنى على الخارج وی هر کله چې دلالت التزامی دا دلالت د لفظ علی الخارج په څه باندې او دا خارج به د کوم دی نو وی عن المعنى الموضوع له دا خارج دی د معنا موضوع له نه دلالت التزامی دا دلالت د لفظ په څه باندې په خارج د معنا موضوع له باندې دا څه کنه او ما درته ویلخه چې لفظ څه کوم دی دا په هر یو خارج باندې څه نه کوي دا دلالت دا نه کوي ولا خفاء فی او خفاء نشته په دې خبره کې چې ان اللفظ لا يدل على كل امر خارج عنه لفظ څه کوم دی دلالت نه کوي په هر امر خارج باندې د موضوع له نه ته پوښوي نو اوس دلته کې لابودی شو د دلالت نه په خارج باندې چې دا کم یو خارج دی چې په دلالت التزامی کې باغی باندې څه کېږي دا دلالت راځي ته پوهېږي په خارج باندې څه کېږي دلالت راځي نو دی وایي هغه خارج چې کم دی دا هغه خارج دی چې په معنا د لزومي ذهني باندې وي په معنا د څه باندې وي نو فلا بد للدلالة على الخارج نو لابودی شو د دلالت نه په خارج باندې من شرط د سنه او هغه شرط دا دلالت التزامی د لپاره څه شی دی وهو اللزوم الذهني هغه څه دی لزوم ذهني دا لزوم ذهني څه ته ویل کېږي نو ما ویل لزوم ذهني دې ته ویل کېږي مونږ ویل ښه چې کله دا خارج چې کوم دی دا په داسې حال باندې وي دا خارج څه وي دا په داسې حال باندې وي چې کله ته تصور د مسما دی په ذهن کې راشي نو تصور د خارج ورسره دا ورسره خپل راځي دې ته وایي لزوم بیین بمعنى الاخص لزوم بیین بمعنى الاخص وی کون الخارج لازما للمسمى اللفظ وی امر خارج چې کوم دی دا لازم وي د مسمى د لفظ سره بحيث په داسې طریقې سره يلزم من تصور المسمى په لازمي کې د تصور د مسمى نه تصور د چا دغه خارج وی فإنه لو لم يتحقق هذا الشرط وی که شرط دا لزوم ذهنی دا شرط موجود نشي نو بیا لم تنع فهم الامر الخارجي بیا ممتنع دی فهم د چا د امر خارج د لفظ نه فلم يكن دالا عليه نو دا لفظ څنګه کوم دی په امر خارج باندې بسونه کی دلالت به اون کی اوس وذالک سره د دې لپاره بیان کړي وی لفظ کوم دی په امر خارج باندې دلالت کوي نو دی په امر خارج باندې دلالت د امرینو د وجه نه کوي د دوه امرو د وجه نه څه کوي دی په خارج باندې څه کوي دا دلالت کوي وی وذالک دا د دې وجه نه لأن دلالت اللفظ على المعنى وی دلالت د لفظ کوم دی په معنا باندې بحسب الوضع دا په اعتبار د وضع سره وی لاحد الامرين دا د یو دا امرینو نوی اما لاجل انه موضوع بازائه دا لفظ کوم دی په یو معنا باندې دلالت کوي نو دا د دوه وجو نه کوي ښا یو د دې وجه نه کوي چې دا لفظ کوم دی دا د هغه د لپاره څه دی دا وځ شوی دی او دویم د دې وجه نه کوي چې لازمیږي د فهم د معنا نه فهم د لازمیږي د سنه د فهم د معنا نه څه فهم د نو اوس ګوره کستا خیالي ښه په دلالت التزامی کې د اوله معنا خو منتفی ده څه ده د اوله معنا دا منتفی ده نو که اوس د لزوم د وجه نه دی په د امر خارج باندې دلالت ونه کی نو دا ثاني معنا به څه شي دا به منتفی شي نو د سره به لفظ چې کوم دی په خارج باندې دلالت کوونکی پاتې نشي پوه نه شوئ ها نو فلم يكن دالا عليه دا د دې نبشي دلالت کوونکی په دې باندې وذالک سره د دې لم يكن دالن د پر وجه بیانې ښه څنګه په دې دلالت کوونکی نشي ویل ان دلالت اللفظ على المعنى وی دلالت د لفظ په معنا باندې یا خو بحسب الوضع یا په څه باندې وی په حسب د وضع باندې لاحد الامرين د وجه دا یو د امرین نه
اما لاجل انه موضوع بازائه یا د دې وجنې چې دا لفظ وضع شوی دی په مقابله د دک معنا کې او لاجل یا د دې وجنې چې انه يلزم من فهم المعنى الموضوع له چې لازميږي د فهم د معنا موضوع له نه فهمه څه شي اول لفظ ليس بموضوع للامر الخارجي او لفظ چې کوم دی دا خو نه دی وضع شوی د څه لپاره نو فلو لم يكن بحيث اوس که شرط نشي په داسې طریقې باندې چې لازم شي من تصور المسمى تصوره چې لازم شي د تصور د مسمى نه تصور د امر خارج نو لم يكن الامر الثاني اذا متحققا نو امر ثاني هم څه نشي متحقق نشي نو فلم يكن اللفظ دالا عليه نو لفظ چې کوم دی په معنا خارج باندې دلالت دا به اونکی تاسو پوه شئ ومونږ ویل په هر خارج باندې دلالت نه کوي بلکې په هغه خارج باندې کوي چې کوم سره د سنوي دا د لزومي ذهني نوي سره د سنه او ولا يشترط فيها اللزوم الخارجي او نه د شرط دلالت التزامي کې څه لزومي خارجي څه ته ویل کېږي وهي كون الامر الخارجي هغه کې دل امر خارجي دی به هيڅ په داسې طریقې سره يلزم من تحقق المسمى في الخارجي چې لازميږي د تحقق د مسمانه په خارج کې تحققه فی الخارجی وجود د غسیس پس کې په خارج کې لکه حاتم سره جګم دی وجود لازم دی حاتم سره وجود څه دی نو کله چې لفظ حاتم دا خارج کې څه شي دا موجود شي نو د سره وجود هم څه کېږي دا ور سره موجودیږي نو د حاتم او د وجود په منځ کې لزوم خارجي دی څه دی لزوم خارجي وی کما ان اللزوم الذهني لك سرنګ چې لزوم ذهني او هو كون الامر الخارجي بحيث هغه کې دل د امر خارجي دی په داسې طریقې سره يلزم من تحقق المسمى في الذهن چې لازميږي د وجود د مسمى نه پس کې تحققه في الذهن تحقق د غسیس په ذهن کې شرط دا څه شی دی دا لزوم شرط دی خدای چا د لپاره د دلالت التزامي د لپاره دلالت التزامی د لپاره لزوم ذهنی شرط دی کنه لزوم خارجي دا شرط نه دی او د لزوم ذهنی او د لزوم خارجي په منځ کې دلاوره فرق نه دی اول کې صرف په لزوم خارجي کې با لازم شي د تحقق د مسمانه په خارج کې ته پوهیږي الله صرف کې د خارج دی او تعریف یو دی غواړو تعریف د دواړو څه دی دا یو دی او دلته کې لازمیږي د تحقق د مسمانه په ذهن کې هلته په خارج کې دلته کده خارج کې ورته لزومي خارجي او کده ذهن لزومي ذهني بده ته بګوري ښه چې د دې دوه شیونو په منځ کې التزام په خارج کې دی او که بس کې دی په ذهن کې دی که په خارج کې ونه لزومي خارجي دی دا دلالت التزامي نه دی وایي او که چېرته په ذهن کې ونه دا بیا څه شی دی دلالت التزامي دی وایي ولانه لو كان اللزوم الخارجي شرطا وکچرت لزوم خارجي د دلالت التزامي د پاره شرط چی نو لم يتحقق دلالت الالتزام بدونه موجود بنشي دلالت التزامي بغیر د سنه د دې لزوم خارجي نه کنه او ولذي مباطل او عدم تحقق د دلالت التزامي بغیر د خارجي نه دا خو باطل لیکنه نو فالموقع فالملزوم مثله نو ملزوم چې کوم دی دا مثل شو نو شرط دا دلالت د لزوم خارجي اچا د پاره د التزامي د پاره دا د هغه په شان مثل شو خوږه به خبره اوس دلته ګوري دلته کې درې خبرې دي سو یو ګوره وی لو کان اللزوم الخارجي شرطا لو کان اللزوم الخارجي شرطا نو لم يتحقق دلالة الالتزام بدونه دا لو كان اللزوم الخارجي شرطا دا مقدم د قياس تسوي او لم يتحقق دلالة الالتزام بدونه دا تالي د قياس تسوي نو دوی دا مقدم د قياس نه تعبیر کړي دي په ملزوم باندې اوس باندې او د تالي د قياس نه تعبیر کړي دي په لازم باندې اوس باندې او یو د دواړو په منځ کې د ملزوم او د لازم په منځ کې دلیل د ملازمي وي سوي دلیل د ملازمي نو ته تعالی ملازم باطل
چې لازم باطل شي نو ملزوم هم څه شي دا باطل شي. اوس بیا به چې کوم دی د وجې د ملازمې تپوس کې ښه څه تپوس وکړي او دې ته ویل کېږي قیاس استثنایی رفعي. څه ورته وایي؟ قیاس استثنایی رفعي. قیاس استثنایی رفعي چې کوم دی هغه په رفع د تالي سره بطلان د مقدم راځي یا په بطلان التالي سره رفع د چا راځي د مقدم راځي. نه پوهېږئ چې تالي باطل شي مقدم هم څه شي دا باطل شي. نو ګوره ښه قدل ده که ستاسو خیال زمونږ تالي داو لازم زمونږ داو ښه موجود به نه شي دلالت التزامي بغیر د لزوم خارجي نه. موجود به نه شي دلالت التزامي بغیر د څه نه دا د لزوم خارجي نه. دا خبره خو باطل چې دا باطل شوه نو بلاوره دا خبره هم باطل چې لزوم ذهني لزوم خارجي دا شرط د چا دپاره دی دا د التزامي دپاره دی. څه دپاره دی؟ التزامي دپاره. اوس وجه د ملازمي څه لازمه ده که شرط لزوم خارجي دا شرط د چا دپاره د دلالت التزامي دپاره نو التزامي و په خارج کې موجود نشي. ته پوهېږې نو مونږ وایو چې کله شرط نه وي څه نه وي بیا به مشروط هم نه که نه چې شرط نه وي نو څه به هم نه وي چې لزوم خارجي نه وي نو څه به هم نه دلالت التزامي به هم نه وي. او دا خبره باطله ده ښه لزوم خارجي به نه وي او د هغې نه به وجود به هم څه وي دلالت التزامي دا به وي. نه پوهېږي نو لازم باطل شو. عدم تحقق د دلالت التزامي په څه شي عدم تحقق د دلالت التزامي دا باطل نو شرط د لزوم خارجي دام څه دام باطل. او دلیل د ملازمې موږ وایو چې کله شرط پوه شو نو مشروط هم څه کېږي دا پوت کېږي. اما الملازمه هر چې ملازمه ده فلامتناع تحقق المشروط بدون شرط وایي ځکه ممتنع دی وجود د مشروط بغیر د څه نه دا د شرط نه. اوس د بطلان التالي لپاره دلیل وایي ښه مونږ ویل موجود به نه شي څه دلالت التزامي او اوس به درته وښیي چې لزوم خارجي نشته او څه شته دلالت التزامي دا شته نه بطلان التالي به شي بطلان اللازم به شي. نو دی وایي واما بطلان اللازمي وایي هر چې بطلان د لازم دی هغه دا چې خارجي نشته او څه شته التزامي. وایي فلأن العدم وایي ځکه عدم کالعمي عمي څه شی دی رونوالی عدم دی که نه د عمي معنی د عدم البصر من شانه ان يكون بصيرا. عدم البصر من شانه ان يكون بصيرا. نو عمي عدم البصر ده که نه نو عمي دا دیتا دغه وایي دا عدم وایي د څه وایي عمي ته عدم وایي او بصر ته ملکه وایي. بصر ته څه وایي دا ملکه ورته وایي بصر ته ملکه وایي عمي ته نه نه عمي ته عدم وایي او بصر ته ملکه وایي. نو ځکه دی وایي چې فلأن العدم کالعمي وایي عدم چې لکه عمي دا يدل على الملکة دا دلالت کوي په ملکې باندې. ملکه څه شی دی دا بصر دی او دې ته چې کوم دی تقابل د عدم والملکي وایي. څه ورته وایي تقابل د عدم والملکي. نو تقابل د عدم والملکي دې ته ویل کېږي چې یو وجودي وي او بل عدمي وي. یو وجودي یو بل څه دا عدمي خو محل د عدمي دا صالح وي د اتصاف په څه باندې دا په وجودي باندې. محل د عدمي دا صالح وي په اتصاف د څه دا د وجودي باندې. ګورې ړوند سړی بنا کېدی شي که نه شي کېدی نو ځکه مونږ د عمي معنا کو عدم البصر اوس خو نظر نشته ومن شانه ان يكون بصيرا د شان نه دا چې دې څه کېدی شي بنا کېدی شي. نه پوهېږئ نو محل د عدمي دا صالح شو په اتصاف د څه باندې د وجودي باندې. عدمي ته عدم وایي او وجودي ته دا ملکه وایي. څه ورته وایي ملکه. نو د عمي او د بصر په منځ کې تقابل د چا دی د عدم والملکي. څه وی فلأن العدم كالعمي عدم لك عمي شو يدل على الملكة دا دلالت کوي په ملکي باندې کل بصري لکه څه دلالتا التزامية په دلالت
التزامی سره او د بصر د عمی او د بصر په منځ کې کم لزوم دی هغه لزوم ذهنی دی لزوم خارجي دا نه دی ویل انه عدم البصر اوس په دې کې عدم والملکه څنګه ده څنګه دی مر تعریف کو کنه وی دې کې عدم والملکه ذکر چې لانه عدم البصر وی دا عدم بصر دی اما من شانه ان يكون بصيرا دا شان دا نسوي دا لیدل وی شان دا نسي اوس ګوره د دې په منځ کې لزوم ذهني شته لزوم خارجي دا نشته ځکه عام او بصر دا په خارج کې څه متنافیین دي کنه مع المعانده بينهما في الخارج سره د تناقض نه د دواړو په منځ کې بس کې دا په خارج کې اوس دلته کې بد باندې یو اعتراض واردېږي اعتراض پیدا واردېږي ته د عدم یې د دې دلالت په بصر باندې دا دلالت التزامی دی دلالت د عامی په بصر باندې کوم دلالت دی ته دا دلالت التزامی دی معترض وای نه منه دا خبره چې د دې دلالت څه دی دا التزامی دی بلکې د دې دلالت چې کوم دی هغه تضمنی دی تضمنی نه پوهیږي څه وی تضمنی دی ښه ځکه عامی په بصر دلالت کوي کنه ها دا عامی وي دوه معناګانې دي یو عدم او بل څه بصور یو عدم او بل څه بصور نو لفظ عامی چې دلالت کوي په بصر باندې دا په جز د معنا موضوع له دلالت شو کنه شو په څه باندې شو په جز د معنا موضوع له او په جز د معنا موضوع له خو دلالت سوي دا تضمنی او التزامی دا نوی پوښوي وی فإن قل لك اعتراض کی البصر جزء مفهوم العمی وی بصر چې کوم دی دا جزء د معنا د سنا د عمینا فلا يكون دلالته عليه بالالتزام نو دلالت د عمی په بصر باندې بالالتزام په التزام باندې بل بالتضمن بلکې څه شو دا تضمنی شو ویږي نو د دې اعتراض جواب دا دی ښه معترضه مونږ د عمی معنا کو عدم البصر د عدم اضافه کی چاته بصر ته مونږه د عمی معنا عدم او بصر نه کو څه نه کو عدم او بصر نه بلکې څه کو عدم البصر کو او دا به اوریدلی وی چې مضاف الیه دا خارج وي د سنا دا د مضاف نه جمیم ونه ویلخه ته ویلې ونن درته بګی دا مثال خو لیو چې مضاف دا خارج وي د سنا دا د مضاف الیه نه پوښوي نو فنقول مونږه په جواب کې وای العمی عدم البصر لا العدم والبصر اے معترضه د عمی معنا عدم البصر دا صدا عدم دا نه چې کنه د عمی معنا عدم او صدا دا بصر د چې بیا دا بصر د چانه جوشي د عمی نه جوشي اول عدم المضاف الى البصر او هغه عدم چې د غي اضافه چا تر غلي دي يكون البصر خارجا عنه بصر چې کوم دی هغه نه څه دا خارج دی ځکه مضاف الیه دا خارج دی سنا دا د مضاف نه اوس کدا مضاف الیه دا خارج د سنا نشي دا د مضاف نه نشي نو بیا خو په ذهن کې اجتماع د متنافین کومه چې کومه نشي ها والا لاجتمع في العمي او کدا مضاف الیه خارج د سنا نشي دا مضاف نه نشي نو بیا به اجتماع راشي په عمي کې د بصر او د عدم البصر په شوي نو شرط بدلالت التزامی کې هغه لزوم ذهنی دی او لزوم خارجي دا نه دی